عباس رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام تر دی د کور والا ام الفضل هغه خوب ولیدو رضی الله عنها او خوب یې داسې ولیدو چې د غرنا تیږې راشي او د مکې معظمې چې څومره کورونه دي په هغې کې دا تیږې وغورځېږي، چا کې څو تیږې چا کې څو تیږې، دا د غره نه راوغورځېږي اور کې کورو ته داخلي شي. نو بیا چې کله حضرت عباس صاحب چونکې ایمان نه دی راوړی په دې ټیم کې، نو دا خوب بیان کړو خلکو ته. نو تعبیر والا خلکو دا تعبیر ورکړو چې مکه معظمه باندې یو لوی مصیبت را روان دی چې په هر کور کې به مړي وي او جنازې وي. چې کله ابو جهل خبر شو نو وی چې او عباس تاسو سړو خواسم د نبوت دعوا وکړه، نبی علیہ السلام ورته ښایي اوس زنانو هم د نبوت دعوا وکړه. نو څه وخت منځ کې تیر شو او مغه شی وشو چې غزوه بدر د اسلام لومړنۍ معرکه راغله او په هغې کې د کافرو 80 کسان مرداران شول او د مکې معظمې هر کور ته جنازه ورداخله شوه. نو د غره نه تیږې راغورځېدل په کور باندې، دا د یو مصیبت، یو د مړي، یو د غټ غم دلیل دی. رب العالمین د موږ تاسو ته خیر پېښ کړي. جزاکم الله خیر.